دا زه پکوړې نه پخوم او نه دې کې ما بیسن استعمال کړی دی. ساده طریقې باندې تور بینگن پخوم خو ډېر مزیدار دي یا ګول باتینګن سي او ریسپی مسالہ د څه پکې ګران شي نه نه لګي او مزیدار هم ډېر لګي. نو تاسو دا ریسپی ضرور فالو کړئ، یو ځل لکه ټرای کړئ کور کې. دله موږ غټ باتینګن واخلئ، ګول ګولې کټ کړئ، بس بیا ورته دلته مساله به جوړوو. یو چمچه مې سور مرچکۍ واخیستو، یو چمچه کټوۍ مساله اور دې کې به واچوم زه مالګم اور کورکمانم. بس دې کې به اوس موږ داسې نیمه پیالې قدرې اوبه پکې واچوئ. نو که اوبه درته لګي وروسته هم کمې لګي نو خیر دی بیا پکې اچولی شي. او د ما پکې لږ شانتې دغه واچولو، چلی سوس مې واچولو، دا تروش و تریخي که نه. تاسو لکه چلی سوس نه مه پکې اچوئ. بس دا مساله جوړه کړئ او په دې کې ټول بینګن چې دی په یو مخ او په بل مخه ورلړه کوئ چې پتې ولګي. مرچکي خو هم تراخي که نه. بس دغه شانتې نه یو طرف بل طرف. او بیا چې دا تاسو داسې وکړئ نو بیا دا نه چې اوس هېرې کوئ، تاسو لاړ شئ چېرته کښېنئ په ګپونو باندې. نو نه داسې به نه کوئ، طبخې ګرم کړئ او هغه لږ شانتې غوړ کړئ او بس دا بینګن پېښل شروع کړئ. بس دغه شانتې به دلته ودرېږئ، بیا داسې چې داسې 2 منټه پوره کېږي بیا په بل طرف واړوئ. ګیس نارمل لرئ، تیز مه لرئ. نو یې نه ګورئ چې کله یې په بل طرف اړوئ نو دې باندې پیله په دې باندې یو عام چمچ باندې لږ شانتې غوړي یا تیل پې لګوئ چې دا بل سایډ هم غوړ شي. نو دغه شانتې دا پاخه شو. نو بیا دې خوا ما ماسته واخیسته. تاسو ډېره مه اخیستی شئ، کم خو چې ډېر بینګن یې د 15 یو کیلو ماسته صحیح دي. هغې کې مې ټکېدلې مرچکې شو، کورکمان شو، کټوۍ مساله شوه او زیره پاوډر دا مې پکې واچولو، مالګه او ښه یې مکس کړئ چې دا پینټ ماسته پینټ ښکلي شي. بس بیا دې خوا پین کې لږ شانتې غوړي مې واخیسته او هغې کې زه خو کوکینګ آیل استعمالوم، تاسو چې څه م اچوئ. بیا هغې کې ما ټکېدلې اوږه واچوله چې دا ټکېدلې اوږه داسې یو 2 منټه تیر شو نو بیا پکې ما شنه مرچکي او کړي پته واچوله. تاسو سره که کړي پته نه نو هېڅ ضرورت نشته، به شنه مرچکي او اوږه هم صحیح ده. چې کله دا اوږه داسې ګولډن شوی نه سره سره شوه، سره کېدو باندې ده، نو بس دې کې به موږ دا ټول بینګن واچوو. مسالې پکې نه اچوو، مسالې په بینګن هم لګېدلي او په مستو کې هم دي. نو بس دا مې پکې واچول. اوس به ورسره موږ هغه مستو والا دغه هم واچوو، مطلب د مسالې والا مستو به هم پکې واچوو. پوهېږئ نور که نه، واړه خو نه یې که نه. او یې بس دلته به ولړئ او چې ولړئ ګیس ته ډکن به پرې نه ږدئ، ګیس به لاندې تیز کړئ. یو 15 منټه 4 منټه کې چې تاسو ته ولګي چې بس دا ماسته را ټینګ شو، وګورئ بس دلته کې دا چوله کوي بند او د پاسه پې ښه ښایسته دنیا واچوئ او ځان له یو ښه ښکلې چپاتی پخه کړئ، مطلب روټۍ ټیکا لائی نور ورته څه وایي څه خبر یو، خو بس روټۍ ځان له پخه کوئ او ښه ښایسته ځان ته سالن واچوي. ټولو کې پیله ورته په ارام خپله کښېنوي چې خپل ځان خوشحال کړي، نور به کوي خپل کار، نور له بیا بعد کې روټۍ پخه وبسئ راواخلئ او ورته کښېنئ او تاسو به یې په خوند پوه شئ. خو که شین مرچکی پکې و الله زما ډېر خوښي.